دا دماغ پیږي په دې خپل باندې دوالم د پټپینه کې باندې ما ته سړکونه وجل په عمر جلوس نه کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د الله چې بخونکی او مهربان دی. قدرمندو، نن بیا کاشف علي یونیورسټۍ کې حاضر دی. قدرمندو، پروګرامونه ما ډېر وکړو، بیا سرکاري خلکو له ما ډېر زیات کوریج ورکړو. دې نه مخکې ډاکټران صاحبان روډونو ته راوتي وو، هغې انصاف غوښتو. اوس سرکاري ملازمین سړک ته راوتي دي، انصاف غواړي. زم تحریک انصاف حکومت دی او د مدینی ریاست حکومت دی. دې کې هر مشر انصاف ټکل غواړي، هر کشر انصاف ټکل غواړي. زه حیران دا یم چې دا ولې مجبور شو دا مشران او کشران روډ ته ووته چې انصاف دې ماله راکړي. قدرمندو، دا د یونیورسټي ملازمین راوتي دي د خپل حق دپاره، د خپل اواز دپاره. دی وایي چې موږ ته به انصاف میلاو شي، خو موږ داسې ډېر خپرونې وکړې، داسې ډېر ستونزې موږ وکتې چې هغې روډ ته روځي، چغې سورې ووي، در په در شي، ظلم پې هم سټارټ. د هغې باوجود هم هغه خلکو ته انصاف میلاو نه شي. قدرمندو، سرکاري ملازمین دي، دا هم د چا بچي دي، دا هم چا بچي دي یار، دی به هم پښتانه دي یار. دغه حکومت تحریک انصاف ته زه وایم چې د مدینې ریاست دی او تحریک انصاف دی. زما به دې کې هر بچی روډ ته روځي، زما به هر بچی روډ ته روځي. زما ډاکټر روډ ته ووتو، زما پروفیسر روډ ته ووتو، زما انجینیر روډ ته ووتو. زما د بچي به دا حالي، زما د پښتون به دا حالي، زما پښتون به خوارېږي، زما پښتون به رسوا کېږي. ولې پښتون دی چې ګورم زما پښتون له دا ستونزې راځي، چې ګورم زما پښتون خوارېږي. قدرمندو، زه چې ډېر خبرې وکړم نو زما خبرې دلته به کمي. زه به هغه مشرانو سره هم خبرې کوم، هغه کشرانو سره به زه هم خبرې کوم چې کم ته ستونزې دي، کم تحریک انصاف له اوټ ورکړی دی او یو تحریک انصاف یو ځای ته رسولی دی، یو مقام ته یې رسولی دی، او هغه انصاف اوس دې خلکو ته نه میلاویږي. یار چې زه وګورم نو زما پاکستان په داسې خلکو آباد دی، زما پاکستان په داسې خلکو آباد دی. بیا زما بچي ته خپل حق ولې نه میلاویږي؟ بیا زما هغه بچي ته خپل انصاف ولې نه میلاویږي؟ قدرمنو، تاسو ما سره اوسئ، چېرته مزې د هغه مشرانو کشرانو سره هم خبرې کوم. حاجي صاحب څنګه یې؟ شکر دی، خیر دی، ټیک ټاک. حاجي صاحب، زما هر بچی روډ ته راووتو، که ګورم ډاکټر هم روډ ته راوتی دی، پروفیسر هم راوتی دی، تاسو هم راوتئ. دا څه وجه کیدی شي؟ بس هر چاته خپل حق نه میلاوي، مجبور شي دی، مجبور کړي نو هغه دا پکار دی چې دی مونږ ته تنخواو کې اضافه وکړي دي، هغې به خلاف داسې وشي چې الټی زموږ تنخواګانې کمې کړي، چې کوم ویش زیاتولی نه شي، کټوتي پکې وکړه نو دا مجبور شو. دا پروفیسران دي، دا ټیچران دي، دا غریبانان دي الټا پکې انوال کده در په در په ګرمۍ کې ټول ناست دي، خوارېږي. او ځلې که یو حکومت د حکومت یو کس داسې شته چې دی راشي دې سره کینی دا خبره ورسره وکړي چې دا راشي بیخي حزب اختلاف پاټه والا ټول راځي، هغې د حکومت یو کس داسې نشته چې راشي دې سره کینی چې څه جایز مطالبې ورسره حل کړي، چې کم نه دي هغې دې ورسره زموږ مشرانو سره دي کینی خبرې دي وکړي. څومره ټایم راوتی حاجي صاحب دې روډ ته؟ نن اوومه ورځ د اسمبلۍ ته م لاړو، هلته م زموږ کومه بېعزتي د مشرانو، د استادانو، د ټیچرانو وشوه، ټول میډیا ټول ملک ته واقف. او تاسو یقین وکړئ چې د دې حکومت یو ورکوټې شانتې یو کس هم رانغو چې د خلکو سره لږ هغو کې چې راشي څه مسله ده. صاحب، په تاسو انسوګیز هم وشو؟ او انسوګیز وشو، زموږ پروفیسرانو ګرانونه وشو، زموږ کسانو وهلو خوړه، ټکول یې وخوړه. دا اوومه اتمه ورځ دی ناستې په ګرمۍ کې همدغه د حکومت د طرف نه یو کس داسې رانغو چې دې سره کینی راشي څه مسله ده، کینو څه حل کړو، حل کولو کوشش وکړي. هېڅ د حکومت د طرف نه هېڅ قسمه داسې دی. تحریک انصاف حکومت دی، د انصاف په نامه حکومت راوتی دی او د دې انصاف
هاي حاجي صاحب وایي تحریک انصاف حکومت دی او دا انصاف ورکوي زه وایم چې زه وګورم نو زما هر بچی روډ ته روځي هر بچی دا چغې وایي چې انصاف دې راکړي نور مشران هم دي مشران سره خبرې کوم ځکه چې سپین ګیري نه الله پاک هم حیا کوي خو نه پوهېږم ځینې خلک بې خونده خلک چې د داسې مشرانو ازار اخلي قدرمندو دي بله ورځ په دې مشرانو انسوګېز شوی دی په دې باندې انسوګېز شوی دی یار حاجي صاحب ته څنګه یې الحمدلله شکر حاجي صاحب نوم دې څه دی خالد دی حاجي صاحب روډ ته راووتی انسوګېز یې در باندې هم وشوې دا څه وجه کېدی شي دا بس ظالم حکومت دی چې دی ویل تحریک انصاف خلکو په دې وجه دې له وډونه ورکړو چې دی به انصاف کوي دا عمران خان دا یو ټرن دی دی چې کومه خبره کوي الټه د هغې چې دی نو څنګه چې ته یکدم اباوډ یو ټرن کې بس هرې خبرې نه انصاف نشته په دې حکومت کې انصاف نشته کومه وعدې چې دی کله چې 1 کروڑ نوکرۍ به ورکوم الټه چې دی نو نوکران نو خلک الټه چې دی ملازمین چې دی نو هغې دی نو په ټینشن کې اچولي نو هره طبقه روځي بس اسمبلۍ مخې ته ناست دي او انصاف غواړي دې کې انصاف نشته نشته انصاف نشته صاحب بابل اوس په تاسو انسوګېز یې هم وشو تاسو خپله موجود وي هغه ټایم ته موجود وم هغه ځای کې او هغه ځای کې موږ باندې انسوګېز هم شیل هم وشو او صرف په موږ نه بلکې هغه عام روډ دی ای باندې ماشومان او چا سره زنانو سره ماشومان یې ټولو باندې هغه انسوګېز چې استعمال شو نو ټول چې نه سفر شي او ټولو چې دی نو د دې حکومت پسې دی نو هېرې او هغې ورسره پسې کول چې دې کې هېڅ انصاف نشته په دې حکومت کې صاحب څوک مشران کشران راغله تاسو سره کېناسته تاسو سره څه میټینګ وکړو چې تاسو ته به انصاف میلو شي یا نه نو هېڅ اوسه پورې دا چې دی نو دا ټول په یو ورځ پیداوار دی دا چې کوم مشران وایي که نه چې دا ټول په یو ورځ پیدا شوي دي دې کې هېڅ دغه پکې نشته د مشر کشر دې کې دغه نشته دی ادب پکې نشته چې راشي تاسو سره کښېني ناست ادب پکې نشته وي هغه حجرې جومات کې ناست خلک نه دي دا پوه چې د کم نه دا خلک راغلي دا چې کله خپل مسجد ورله راځي اوټ ماله اوټ راکړه اوټ نه بعد بیا د دې خلکو پته نه لګي اوټ نه بیا د دې خلکو پته نه لګي صرف د خپل اوټ دپاره صرف پاور دی وینې بیا په 5 کالو کې دې خلکو نه لګي دا الله دې خیر وکړي حاجي صاحب الله دې خیر وکړي ژوندي اوسئ السلام علیکم تاسو ښه خیر دی ډېره مینه مننه خوشحاله اوسئ چې تاسو د دې بچو تپوس کو زما هر بچی نن سبا روډ ته روزي تحریک انصاف حکومت دی خیر دا څه وجه کېدی شي مونږ څنګه چې زمونږ ټوله پوزیشن وایي چې دا الیکټډ نه دي سلیکټډ دي نو دا مین وجه هم دا ده الیکټډ تنان چې کم هغه د خپل عوامو عوامي خلک چې کم د دې ملک خدمت کوي د دې علاقې خدمت کوي د هغې خیال ساتي او دې سره یو احساس نشته بلکې د خپل جایز مطالبو دپاره کم خلک چې روزي په هغې لاټي چارج په اساتذه لاټي چارج دا تاسو اورېدلی چېرته انسوګېس او د هغې بېزتیانې هغې باندې کپړې شلول دا انتهایي د افسوسناک خبره ده او دې چې څومره مذمت وشي هغه کم دی نو مونږ زه خاص کر د پښتنو پارټۍ سره تعلق لرم انشاءالله ما خو زه خو له راغلی یم چې مالي جاني زه زما پارټي زما د پارټۍ چې کم ایم پي ایز دي زمونږ چې کم مشران دي پښتانه مشران هغه ټول به دې سره ولاړي او هر هدف پورې به ولاړي انشاءالله یاسین صاحب د ستاسو د اواز به دغه سربراہ دغه مشران واوري نو که نه اوري عوامو ته څوک هم نشي ټینګېدی جي عوام چې کله روزي که نه جي نو دا نن دي دا 45 یونیورسټیانې دي دې سره به نور چې کم محنت کش دي نور تنظیمونه به مو درېږي اپوزیشن به م ورسره ودرېږي او بل دا چې دا کتل پکار دي که د دې ناجایزې مطالبې نو بیا خو ټیک ته په دې مهنګۍ دور کې دا غریبانان مجبوره شونو احتجاج ته راووته ځکه چې دې مهنګۍ دور کې دې نه تنخوا خو په ټولې په دې مهنګۍ لاړه شي تاسو ګورئ بجلي څومره ګرانه شوه ګیس څومره ګران شو د روزمره استعمال شینه څومره ګران شو دوایانې څومره ګرانې شوې پټرول څومره ګران شو د بچو فیسونه څومره زیات شو نو دې چې څه والي هغه ته نه په 5 تاریخه پورې تلي بیا د 5 نه تر 30 پورې دي یا قرضې غواړي یا څوک سایکل خرڅوي یا څوک موټر سایکل خرڅوي یا یو بل نه قرضې یو په هغې باندې د خپل او د خپل بچو ګزاره کوي ډېره مننه یاسین صاحب ډېره مننه قدرمندو امداد صاحب کلاس 4 مشر صدر موجود دی قدرمندو زه هم سپین ګیري نه الله هم حیا کوي زه هم تحریک انصاف حکومت ته انصاف به دې خلکو ته میلو شي هم دې خلکو به لوټونه ورکړي هم دې خلکو به سربراہ کړي هم دې خلکو مشران کړي خو نه پوهېږم دا خلک ولې مجبوره شي
که زما ډاکټر وګوري ډاکټر هم روډ ته روزي که زما پروفیسر وګوري پروفیسر هم روډ ته روزي که زما انجینر وګوري انجینر هم روډ ته روزي زما هر بچی روډ ته وروتو صدر صاحب ډیره مننه صدر صاحب بیا یو ځل روډ ته وروتی او انصاف غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم امداد مې نوم دی صدر پلاتفورم د پېښور نقطه موږ خو ویل چې دی به چینج راولي واقعي چینج راغو غریبانانو حلال کړ غریبانانو سټونه پرې کړ غریبانانو نه لاسونه پرې کړ غریبانانو بچو باندې تعلیمونه بند کړ موږ ویل دی به چینج راولي چینج د پولټا سیسټم راوستو موږ غریبانانې شپږ سوه کسان یې نوکرونه وکړو په خالي پېښور نقطه کې 12 کاله سروس کړو د نواز شریف حکومت ساتلی و د پیپل پارټي حکومت ساتلی و د ایم ایم بي حکومت ساتلی و او دا بې غیرته حکومت چې راغلی دی نو دومره له دونه غټه سزا راغله چې شپږ سوه کسان یې خالي د مۍ نقطه نه وکړو نو زه خو وایم چې چینج واقعي ته راوستو خو چینج د حلالېدو چینج و چینج دا چینج و چې زه به تعالی حق درکړم حق یې موږ نه واخېستو بل دا خبره دا چې زما په تنخواه کې زما 30,000 روپۍ تنخواه ده ما د 10,000 روپۍ دی خالي ځان له کټینګ کوي په کار دی شرمېدلې چې ته حکومت کې مال اعلان کړی وی 25% یې کړی هغه دې د خلکو د یاد کړی هغه د خپله ډرنه یې کړی دا د دې خلکو نه مجبوره شوی خو هغه اعلان هم ماته بوګس ښکاري په اطمینان دی که اطمیناني وی نن په ټول پاکستان کې نوټیفیکیشن نه شو شوی نو زه درته وایم چې دین وایي کوه نن چې دا پروفیسران راوتي او تا بله سر په کوټکو والي دي دا ګلاټور تا په سر تا له نالې که دې خلکو چیوې کړي په دې ټلو کې پروت وي بېایمانه تا په کار دی دې خلکو بل د دې علاقې خلک دي ایم این اے زما خپل دی ایم پي اے زما خپل دی ګورنر زما خپل د حلقې سړی دی خو چونکې پوهېږي نه خلکو له د ډاډګیري ورکول خو دا اسان کار نه دی خلک راجوستول سینې ته دا یو د پاکستان پیپل پارټۍ کار دی یا د مسلم لیگ کار دی یا د ایم ایم اے کار دی یا د ایم پي کار دی دا خو نالې که خلک د بالرانو چا بال کو چا کرکټ کو چا چاکی چوکي وال دې غریبانان دي نه څنګه عوامي طاقت خو د سره نشته دا خو خلک نه دی دا خو اغلیا سړی دی او داسې بیا خدای وکړي ټول عمر کې به انشاءالله دې خلکو بیا موږ نوم نالو ځکه چې د ما 10,000 روپۍ زه به کوم څه ښه د ما بچي ته وایي ته به سبق نه وې دا سبق نه ویل دي چې ما د فیس غواړي فیس ښه ماشومان دلته د نقطې ماشومان یې تباه کړ یو ماشوم باندې 20,000 روپۍ 10,000 روپۍ دې نقطې زیاتې وکړو ولې دې به د کوم ځای ته پیسې وړي نور مشران تاسو له راغلي تاسو سره ناست دي مشران خو موږ له دا پیپل پارټۍ ملګري راغله دا ایم پي ملګري دی راغله دا جماعت الاسلام ملګري راغله او ویلي دي وعده یې کړې ده چې انشاءالله د هغې به تاسو نه نوستو کېږو چې کومه په دا کار کړی کې انصاف حکومت څوک راغلي دي که نه نو هغوی پوهېږي د چاله څنګه لاړ څوک هم نه دي راغلي ایم این اے ایم پي اے خان جي پوهېږي نه که نو چاله به څنګه دي هغوی پوهېږي نه که چې یو سړی پوهېږي چاله به لاړ شي که نه چې یو سړی پوهېږي نه څوک په یو نشه کې څوک په بله نشه صدر صاحب ورځ ده چې تاسو روډ ته راوتې دا چې وما وکړه سوګیس به تاسو هم وشوئ انڅوګې دا چې په والي دا خپې مې وکړه دا زما خپې دي په دې خپو باندې د والم زه په سپینه ګیره باندې ما څه سړکونه وجل ټوله من جلوس مې کړی دی نه مې د چا خلاف چغه والیا خالي مې حق خپل غوښتی په خپل حق باندې په ما باندې د مو استادان پروفیسران دینان هغه په سر باندې تاسو هم کړه ګریوانونه یې پیدا شول په ګاډو کې په زور واچول زه خو شرم ډېر ظلم نه دی ظلم خو خاندي په ظلم چې سړی پوهېږي که نه دا غریبانان خو پوهېږي نه که دا جړه فریاد چا مو ونه رېده عزیز هغه دا چغې سورې چا مو ونه رېدې خاندي هغه سړی بیا و چې ما درته څه وویل دا غریبانان د دوی ولدي نه که دوی ته خو بل سړی وي وایي ښه کښېنه دا به څه کېږي نو دا به موږ به جهاد کوو خپله وینه به قرباني کوو نه دا چې کوم خلک راغلي دا د ټولو دا وعده کړی چې انشاءالله خپل سر به قلم کوو خو تښتو به نه او دا حکومت دا زوی نالی که تباه برباد کړه هر بچی کلاس 4 دی د دې چې شته تنخواه هم تنخواه کټ شي نو یار غریبي ده غریبي ده او اسلامي کالج لوټه یو بل کار کړی دا ته په تنخواه نشته دا د شرم خبره نه ته څنګه ناستې وروره تنخواه ولا وایي که نه بل په یو ماشوم نه تا 10,000 روپۍ زیاتې کړې دا کرونا کې چاته فیس پاس شوی نه پیسې ته دا اخیستې دي پیسې ته دا اخیستې حاجي صاحب اخیره کې بس څه وې دغه مشران دې ګوري دغه تکړه سربراه دې ګوري څه وی غواړي ورته اخیره کې یا زه خو یم چې مخ پهتې واړو مخ به دې واړې دومره به ته مخ واړم
کته وطن دی نشم ویلی او بالکل که درمند هر مشر سره خبر وکړي هر هغه بشي سره خبر وکړي چې کوم کلاس 4 کوم پروفیسر کوم انجینیر کوم ډایرکټر هغه راوته دی راوته هم دغه چې یو دغه انصاف غواړي ټول سره خبر وکړي دا ټول هم دا نه چې انصاف دی ملو شو تحریک انصاف حکومت دی درمند شاته دغه خلک تاسو کته شي شاته دغه کشران مشران تاسو کته شي د صرف یو واصل راوتی چې ماته د انصاف ملو شي تحریک انصاف حکومت دی درمند زاغ انصاف حکومت ته هم مدینه ریاست حکومت ته هم چې هر تحریک انصاف دی مدینه ریاست حکومت دی زما هر بچي بروزي زما هر خور مور بروزي زما هر هغه ډاکټر بروزي هغه پروفیسر بروزي هغه ورته مجبور کیږي هغه بروزي یار کم دی انصاف کم دی زبا هر چاله زم زبا هر چا आवाज چې کوم چې انصاف دی ملو شي رمندو دغه خلکو دغه خبره تاسو اورېدې او الله دې وکړي چې دغه خلکو ته انصاف ملو شي تحریک انصاف حکومت ته زه ورته ریکویسټ کوم چې یار زما پښتانه ډېر کړي دي زما غریبانان ډېر کړي دي دا غریبانان مدرسو پورې کړيږي دا غریبانان مدرسو پورې چغي وي تحریک انصاف حکومت دغه عمران خان ته ریکویسټ کوم چې زما هر بچي وکړې دو که زما ډاکټر وګوري ډاکټر هم روډ ته وروته که زما انجینیر وګوري زما انجینیر روډ ته هم وروته که زما پروفیسر وګوري نو زما پروفیسر هم روډ ته وروته یار اوټ درکړې تاسو له پدا اوټ ورکړې دي دغه سوچ دغه خلکو دي دغه پښتنو دي چې عمران خان یو ښه سوچ کړی دی انصاف سوچ کړی دی آی مونږ ته انصاف ملاويږي زه به اوس ګورم چې زما دغه مشران دغه کشران دي ته انصاف ملاويږي او کنه بلکې مرمن حسین جان سره چرچته په الله سپارم الله ملره السلام